أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د خپل وحدانیت د واحد لا شریک چې الله واحد لا شریک دی خپل نه وی عقلی تورتا پوي چې وی د الله رب العزت ذات اومنه. الله رب العزت فرمایي چې زما ذات اومنه نو باغې باندې تا عقلی دلایل وي. الله وی یقینا ستاسو د پارا فی الانعام په دې سارو کې لعبرة عبرت دی نسقیکم مما فی بطونها سکول شي پتا سو باندې د هغه سنه چې په خېټو د دیو کې دی من بین فرث و دم په میانز د سوټو کې وشایانو کې و دم او د وینې کې لبنا خالصا په خالص سائغا چې په اسانتیا سره تیریدون کې ویل شاربین د بار د سکون کې. الله رب العزت فرمایي چې ګوره دا الله رب العزت قدرت دی. الله دنه نظام داسې مقرر کړی دی چې په تیاری دنه خوراک ورشي یو قسمه خوراک ورځي دا نه چې د پیو د پرزان لورځي او د نورو کوزلاتو د پارازان لورځي او د وینې د پارازان لورځي نه الله و یو خوراک ورځي هغه خوري او دا د الله رب العزت قدرت دی. بیا چې د دې د منځه تا ته پیرو باسي او داسې په خالصا سائغا للشارب چې خالص په هغه کې نه دا سوټو وګمي او نه پکې د وینې وګم بدبوئی سم پکې نه بالکل خالص پاکي په الله رب العزت وی دا سو کوي دا الله کوي. بل سائغا للشاربین چې په اسانتیا سره سکون کی وی دلاره ای په اسانتیا سره دیدون کی وی للشاربین د پاره د سکون کی نو دا چې د کار ور کوي انسان لا دا بیماری په وخت باندې چې خالص وي کله نو بلا بیمارو دا په خپل علاج دي. او بیا سائغا للشاربین پکې سخوالی نشته په اسانتیا سره که سخت نه سخت بیمار وي چې په ورکې نو په اسانتیا سره تیری داسې ملوي په اسانتیا. وَإِنَّ لَكُمْ او یقینا ستاسو د پارا فی الانعام بدی چار بیانو کی لعبرة نصیحت دی عبرت دی نسقیکم جس کولی شپتا سباندی مما د هغه سنا فی بطونه چې بخیټو د دیو کی دی من بین فرث پمندا وشایانو کی سټو کی ودمن او پمن د وینا کی لبنن خالصا په خالصی اوس په خالص او چې جا کر ساروی کی دی شهید ملاوی نو الله الله خیر سائغان چې باسانتیا سره تیریدون کی وی للشاربین سکون کی لارا چې دی باسانتیا سره تیری ومن ثمرات النخیل او د میوه د کجورنا والاعناب او د انګورنا تتخذون چې جوړوي تاسو منه د دینا سکرن د نشي سيزونه تتخذون چې تاسو جوړوي منه د دینا سکرن سرکا ورزقا حسنا او رزق خلی ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیت نشانه دی لقوم دفار دهاقوم یعقلون چې د عقل نه کار اخلي. الله رب العزت فرمای ومن ثمرات النخیل والاعناب وای د میوه د کجورونه او د انګورونه دی کی چې د الله رب العزت به طور خاص ذکر کړي او د کشان د بعض سيزونه الله قران کې بعض یعنی به طور خاص ذکر کوي په میوه کې
نو دا دوی ذکر کا الله وایي څنګه تتخذون منه سکرا چې تاسو جوړوي د دینه د نشي سيزونه نو نشه ابتداء چې دې ډایرک حرام شوی نه د مکی په دور کې چې د عربو معاشره کې د سیز را روانو شراب وغیرہ او بیا د مدینه منورې په دور کې تقریبا 3 کاله یا 4 کاله د سیز چلیدل نو ګوره تاسو ته دا جوړوي او نو الله رب العزت ډایرک په منونه لګوله ځکه چې د وسیز د باز خلکو رګ کې وردن نشي نو الله رب العزت کو فرمایي ګوره وی دا خنه دي پیدیم پکشتا خو نقصانات هم پکشتا بیا الله رب العزت کو فرمایي نو خلک وی چې لکه الله وی نقصانات هم پکشتا نو خلک دې سمنش الله رب العزت فرمایي بیا چې ګوره چې کلم نشکړي بیا منزل خواله مور خلکو بیا چې دی الله رب العزت حکم را نازل کړ نو چې کوم ځای ستانه بدی کیږي هغه ته وته د سټاپ ټکی لګي هغه سیس په هغه باندې ودرې ورنه کدی و نه درو دا باندې بل بدی ستانه کیږي دا بل بدی ته دروازه کولاوي که یو ګناه دې بند نه کړله نو دې پسې به بل ګناه یې پسې به بلې دروازه ته ځان ته کولو نو داسې باندې کی وای کنه یو کسو هغه د چا ملمو نو دوی چې یاره د ساري چې را پاسې نو خو چونکې داسې زمانه نه او د سمتي له خلک بار وته ساري بار وته داسې لري تلې چې واپس راځو نو دې جمعات کې به مونږ وکړو منځله چې راغی یو کس جمع ورکوله د هغه پنسي چې د خټو چې مونځ یې وکړه دړو نه وختل ورته چې خیر دی دا کپړې خو لږ تاسو داسې حالت کې مونځ کوئ هغه ورته وی چې نه زما نور کله کپړې پاکي خو دا مې نن نشه کړې وه نو نشه کې را پرېوتم کپړې مې څښاښې درې واره دا کلې پکې ورکړه ما وویل چې صرف هغه جامې څښه دي او نشه مې کړې وه نو ته نشه م کې امام صاحب هغه ورته وی نه او یا نشه روزانه نه کوم دا چې کله جواري ویلم بیا نشه کوم دا دله کړې وه نو هغه وی چې د خوازي کیسه روانه ده مقتدیانو دې مخ راواړو چې ظالمانو نو چېرته سم امام وګورې که نه هغه ورته چې د مجبورۍ نه وړاندې کړي چې وروستې ودرو بیا پیزار پټوي نو خبره داسې ده چې ټول چې یو څیز باندې د سټاپ نه لګ ورپسې بل دی ورپسې بل دی یو کس به چې دی وایي هغه کدوان راختلي نو یو پکې ډېر ښکلي وي چې یاره دا بچاره په تحفه کې وړم هغه یې ساته دا یې به حفاظت کړو هغه څه وخت پس دی چاپټ کړ نو ده به ځان غلی کړ هغې پسې چیلې دې چاپټه کړه په هغې هم ځان غلی کړ ورپسې دې چې اخره کې غوا پټه کړه په هغې هم ځان غلی کړ په بله ډوله زوی وویشته چې زوی وویشته نو خلک به چې دعا لران نو وي ده به چې لاس اوچت کړو نورو به چې دعا کوي ده به وي چې وایي کدو نو چې لږ ساعت تېر بر شي بیا به چې دا وایي چې وایي کدو نو یا خلک وایي چې هلکه لالا دماغ خراب شوي وی دوی دماغ می نه دی خراب شوی او په هغه کدو می شور او غوبل لا غشته وی کنه نو د زوی پورې به می کیسه نه راتله دا په هغه می غوبل لا وانه غشته نو خبره را لګه زما زوی د زوی من پکې دا نو خبره ده چې په لومړني ټکي د سټاپ نه لګو ګناه تا نو دا دروازه دې ځان ته کولوګ لاغه پسې بل ګناه پکې الله رب العزت ته مونږ ساتي نو خبره ده چې ګناه در نه وشوه فورا الله ته توبه وباسه 2 رکعته نفل کوه خدایا خطا را نه وشوه د دې نه مې بچ کړه مزید د ګناه نه مې بچ کړه د خپل غضب نه مې بچ کړه نو الله وایي او بل عبدالسلام شیخ صاحب چې کومه ترجمه کړې نو هغې په دغه سرکي سره هم کړې ده نو دواړه صحیح دي ومن ثمرات النخیل او د میوو د کجورونه والاعناب او د انګورونه تتخذون جوړوي تاسو منه د دینه سکرن سرکه ورزقا حسنا او رزق کلی نو جسونه تو باسه نور څه کوي ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیه نشانه دی لقوم دبار د قوم یعقلون چې د عقل نه کار اخلي واوها او اشاره وی اشاره وکړه ربک ربستا پس لکی واچول ربک ربستا الی النخل اغا
مچې د شاتو ته ان اتخذي چې جوړوا من الجبال بغرونو کې بیوتن کورونه ومن الشجر او بغرونو کې ومما او د هغه څه نه یعرشون چې آبادوي ستا لپاره د انسانان خبره داره. الله رب العزت فرمایي چې د شاتو مچې له مې په زړه کې دا خبره ورواچوله چې ان اتخذي من الجبال بیوتن ځان له په غرونو کې کور جوړوه او بل ومن الشجر او په ونو کې چې دې ځان له جوړوه ومما یعرشون او هغه چې ستا دپارې د انسانان جوړوي نو هغه زمانه کې به نور څه څیزونه یا چې هغه چې دې آبادوي کوم ځایونه هغه هم ترې مراد کیدی شي او نن زمانه کې چتې متې وغیره دا کوم څه دغه دي ډبې شان دي په دې کې چې دي نو الله رب العزت دوی دا له ماله کې ورچولي ورنه خلک یو څاروي چې ته ساتي نو هغې ته به پړې ورچې وغیره او دومره ډېرې مچۍ دي مکه ځای ته واپس راځي او راغونډېږي الله وایي دا له ما زړه کې ورچولي. الله وایي ثم کلي بیا ورته موږ وویل ثم کلي چې بیا خوره من کل ثمرات د هر قسمه میوونه فسلوکی سبولا فسلوکی بیازا سبولا پلارا ربی کی درب خپل بیا ورته الله رب العزت فرمایي د خپل رب پلارا باندې ځه ذلولا په اسانه یا په همواره چې ستا دپاره اسانه شوې ده همواره کړې شوې ده یخرج من بطونها راوځي د خېټې د دې نه شرابون د څښلو څیز مختلفون چې مختلف دي الوانه رنگونه د هغې فیه په دې کې شفاء شفا ده للناس دپاره د خلکو ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة نشاني ده لقوم دپاره د هغه قوم یتفکرون چې غور فکر کوي. الله رب العزت فرمایي چې د شاتو دا مچۍ چې ده د دې د خېټې نه چې څه راوځي نو د هغې رنګ دا مختلف دی او په دې کې د خلکو دپاره شفا ده. اوس خبره دا ده چې د شات د دې ټول سیستم چې دی هغه په ظاهري طور د بادشاهۍ وغیره د انسانانو په شان دی. څنګه انسانانو کې دا بادشاهۍ تصور دی دقه شان په دې کې دی. څنګه انسانان د خپل کور خیال ساتي او د هغې څوکیداري کوي دقه شانتي کوي. په دروازه باندې خپل مچۍ مقرري دا شاته د مچو بسې د دې چې کوم حیات الحیوان والا دغه کتابونه چې کوم لیکل کوي دې پسې باقاعده سیډي والا خپلې مچۍ بیا چې کله دننه راشي نو بیا د بویولو دپاره خپلې مچۍ هغې بویي چې چېرته په خراب بوټي خو دا مچۍ نه ده ناسته که چېرته په خراب بوټي وغیره ناستې نو به طور سزا هغه بیا مړه کوي او یا دې لاس پرې کټ کوي. بیا د خپل دننه نظام د خپله ملکې ده او د هغې نه ګیر چاپېره خپل او ملکه پکې لږه غټه وي او د هغې نه بیا ګیر چاپېره خپل عمله ده نو ټول خپل خپل نظام دی. الله رب العزت فرمایي وایي د دې د خېټې نه چې څه راوځي نو دا مختلف دي. نو لیکلي دي د کتابونو والا چې د دې چې کومه د کمې مچۍ عمر زیات وي او د کمې نو د دې په اعتبار سره هم د دې په رنګ کې د شاتو فرق وي او دقه شان د خوراک په حساب سره چې کومې په هغې کې بیا فرق وي څه سپینې څه څنګه نو دا په هغې فرق وي. خو چې خالص شهد وي نو په هغې کې شفا ده الله رب العزت. بیا شات د ټولو بیمارو علاج ده که نه د سنو دپاره ښه نه وي دا خوږ څیز و هغې وخوري نو هغې دپاره هم شفا ده که نه ده. نو هسې ظاهر قرآن ته چې ګوري بیا خو د ټولو شفا ده. خو کوم چې علما د دې هغې وایي چې دې کې اشاره دې ته داسې ضروري نه ده چې یو کس د دې د خوږ څیز ښه نه وي او بیا دې هغه خوري. خو چې کوم داسې علما دي چې هغې صرف په دې وایي چې د قرآن کې چې الله رب العزت څه فرمایلي دې ته وګورئ نو هغې وایي چې خیر دی که چاله خواږه ډېر نه ایښي هغه دی لږ خوري لږ وخت بس لږ شان دی دی وخوري هم به پکې الله رب العزت شفا ګرځوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې بیمارونو د رسول الله سلم احادیثو نه بیا پته لګي او زمونږ بعضې حکیمان هم په دې زور وړي چې نه بس الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شفا ده پکې بس بیا پکې شفا ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي راغلي صاحب د رور مې دستونه نه ودرېږي روان دی وی ورته چې
شات وخوره شات پې وڅښه هغه بیا وخوړ واپس راغی بیا خو نور هم زیات شو وایي نور پې وڅښه هغه بیا راغی وایي صاحب نور هم زیات شو وایي بیا پې وڅښه چې په درېیم ځل راغی خېټه ټیک ټاک شو بنده شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د حدیث مفهوم دی وایي ستا د رور خېټه دروغجنه کیدی شي ستا د رور د خېټې دا شات نه قبلول د الله کلام دروغجن نشي کیدی الله رب العزت په دې کې شفا او دا کشرما و زمزم لما شوربا د زمزم اوبه یې کې شفا الله رب العزت دې را له توفیق راکړي چې الله څه فرمایي کوشش دې انسان دې په دغه دې عمل کوي ان فی ذلک یقینا بدی کی او نو نو رس سره د بلا په دې په سیستم باندې بلا تحقیقات خلک کوي او سبل ان فی ذلک یقینا بدی کی لآیه نشانی دی لقوم دبار دها قوم یتفکرون چې سوچ فکر کوي والله یقینا الله رب العزت خلقکم پیدا کړی تاسو دبارا پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم اصل کې خبره دا چې دا بعضې څیزونه نه دي دا د عقیدې سره هم تړاو لري چې ستا څومره عقیده مضبوطه وي نو ځینې څیزونه یې هغه په تا باندې بیا اکه شان الله رب العزت یې نتیجه اکه شان ګرځوي اوس شاید دي چې الله وایي چې شفا ده او ستا عقیده پې مضبوطه وي نو الله یې نتیجه هم اکه شان ګرځوي خو که اوس ستا په عقیده کې او په دغه سوچ فکر کې تزلزل وي کموالی بېشوالي نو بیا پکې فرق راځي والله یقینا الله رب العزت خلقکم پیدا کړی تاسو لرا ثم یتوفاکم بیا مړه کوي ومنکم و بعضې د ستاسو نه من هغه دي یرد چې ارتاوي دي لرا الی ارذل العمر هغه ناکاره عمر ته ومنکم و بعضې ستاسو نه من هغه دي یرد چې هغوی واپس کوي ورسوي واپس کوي الی ارذل العمر هغه رذل عمر ته ناکاره عمر ته لیکئ دپاره د دې لا یعلمه چې علم ورته ونشي چې معلومه ورته نشي بعد علم پس د علم نه شیئا هیڅ چې ناخبره شي بعلم شي بعد علم پس د علم نه شیئا به هیڅ معلومات ورته پاتې نشي لیکئ د دې دپاره لا یعلمه چې پوه نشي بعد علم پس د علم نه شیئا په هیڅ څیز باندې ان الله یقینا الله رب العزت علیم علم والا دی قدیر قدرت والا دی خبره دارا الله رب العزت فرمایي چې الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی بیا تاسو وفات کوي او بعضې د ستاسو نه رذیل عمر ته ناکاره عمر ته رسوي اوس ناکاره عمر څه شی دی نو چې نچوړ د بلا رایګانې دي پکې نچوړ د هغې دارې چې ته پکې عبادت په خپله نشي کولی او ته د بل ته محتاجه شي په عبادت کې عبادت کې ته بل ته محتاجه شي یوه خبره ده یو داره چې انسان په داسې اعضاو کې چې هغه د پردې ځایونه او ته په هغې کې محتاجه شي د ډېروالي د عمر د وجې داسې یو کس ته چې ته خپله صفایي یا خپل نور چې کوم پروګرام یا ته په خپله نه شي چې ته محتاجه شي او نو دا چې عمر ډېر زیات په کثرت سره شي او د هغې د وجې دا څیز راشي خو بعضې صحابه وایي غالبا ابن عباس رضی الله تعالی عنه پکې شامل دي هغې وایي چې دا په مؤمن باندې نه راځي خو عام علما جمهور دا وایي چې نه دا په هر چا باندې راځي او ډېر سبب یې چې دا تکبر د ځوانۍ چې په ځوانۍ کې کوم بنده تکبر وکړي نو الله رب العزت اخره کې دې حالت ته رسوي چې وګوره تا خو لویي کوله ما د عمر درکړو د ځوانۍ عمر مې درکړو تا په ځوانۍ کې نشه کوله تکبر دې کو د تکبر په نشه کې نو اوس مې کوم ځای ته ورسولې ته اوس ځان زندګۍ لا یعلمه بعد علم شی نه معلومه ماشومان هغه حالت شي بیا په هېڅ باندې بیا نه پوهېږي الله رب العزت دې د دغه حالت نه موږ وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله دعا غوښتې ده چې خدای پاکه ما د دې عمر نه وساتي الله دې موږ